أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. سورة الفرقان 51 نمبر آیت. پدې 51 نمبر آیت کې دو اهم سبقونه ذکر کیږي. یو د سری د نبی علیہ السلام د پاره او دویم نبی علیہ السلام ته د ترغیب د چې په دعوت په کار کې ورته شي او په دې لاره کې خپل پوره صلاحیتونه هغه استعمال کړي. الله تعالی فرمایي ولو شئنا كزمن خو خویل بعثنا نو موږ بلې غلې وي په کل قريه په هر یو کلی نذیرا یو یاره ورکون کې پیغمبر ارستا په زمانه کې به هر علاقې ته مزان ځان پیغمبر لګلې خدا کار موږ ونه ولې مونږ زګه مونږ کو چې اگر چې د دین خدمت ګران دی او دروند دی لیکن موږ غواړو چې دغه دومره د درون خدمت اعزاز او مرتبه هم تا ته حاصل شي او اگر کله دینه مخکې به پیغمبران ډیر راتل ار کړي ته جدا جدا علاقې ته پیغمبر راتو لیکن نبی رسول الله تعالی فرمایي چې دا کار موږ ځکه نه کوو. د آیات کې انتهایی اختصار دی مطلب راځل کافي ګران دی چې موږ به دې باندې قادر یو چې هر کړي ته پیغمبر ولي دا موږ کولی شو دا موږ ونه کړ ځکه مونږ نه کړل چې د ټول دنیا د پاره ته یوازې پیغمبر شي او د قیامت قائمېدلو د پاره ته یوازې پیغمبر شي. دا به دومره لوی اعزاز چې ستاسو لپاره دومره لوی مرتبه بشي چې د دې سبب د اچا مرتبه به برابرېږي نه سمېږي بنه. نو اصل مقصودی ستا اعزاز او مرتبه لوی ول نو په دې وجه باندې چې کله تاسو دومره الله تعالی لوی مرتبه درکړه او تیر ټول عالم د پاره پیغمبر کړي د علاقې د کړي د پاره یوازې نه کړلې د قیامت پورې شوي د خاص زمانه د پاره هم نشولې نو دا ډېر لوی نعمت دی. دغه نعمت تقاضا ده چې دین په ډېره بهادرۍ سره خلکو ته ورسوه او دغه رسولو کې خپل پوره صلاحیتونه استعمال کړي. مفسرین لیکلي دي چې د دې آیات نه معلومیږي چې د نبی عليه السلام د آخري پیغمبر کېدو باندې هم مستقل دلیل دی. ځکه کدا نبی عليه السلام اخیرنی پیغمبر ثابت نشي او بعد نور پیغمبران راتلل ممکن شي نبی هغه شان چې په دې آیات کې ذکر شوی ولو شئنا لبعثنا بكل قريه نذيرا هغه مضمون خو صلیبر ثابت نشو ځکه نبی عليه السلام په زمانه کې هغه خروج تراغه چې ورسره هغه شان بیا نبی عليه السلام ته بیا حاصل نشو نو پته ولګید چې نبی عليه السلام په زمانه کې هم پیغمبران نه درغلي او د قیامت پورې به هم هیڅ یو پیغمبر برانه شي راتلی نشي. البته نبی علیہ السلام پیشنګویانې کړې وې چې تقریبا د سلو پورې خواوشا غټ دعوی به کېږي د پیغمبر د دعوی به لوی دعوی به کېږي او دا ټول به کذابان دروغجن وي دې کې به یو هم صحیح نه ځنه د نبی علیہ السلام په زمانه کې دعوه وکړه مسیلمه الکذاب یو کس د ریاض اوسیدونکو واقع دعوه وکړه بیا داغه نورسته یو بل دعوه وکړه په یمن کې اوسېدو او دا ټول د نبی عليه السلام په زمانه کې د صحابه کرام په لاس باندې بیا وجلې شوی دي ژوند نه دی پاتې شوی. دین دا معلومیږي چې کم کس د پیغمبري دعوه وکړل دا واجب القتل ګرځيږي د مرګ لازمي دی په هر مسلمان باندې چې وجلې شي. او د نبی عليه السلام د پیغمبري نورسته چې چا دعوه وکړه نو دې سبب مناظره او بحث قدر هم نه کی چې ته ما صدق کینا خبره کو څنګه پیغمبر شوی دلایل دي سدي یره دغه دلایل دي کمزور دي زما دلایل ورنه دې سبب دلایل بحث هم نه کی. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې چا د دې دروغ دعوادار نه تاسو کو دلیل دی وختو ته پیغمبر سم پیغمبر دلیل وخایا نو بر دلیل وختلو باندې هم سره د ایمان نه بار کیږي نه بغواړي د مخه سبب سره ختم وکي دا دومره سنگینه مساله ده چې بده کې لچک بالکل نشته. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نو چې کله دا الله تعالی لوی شان درکول مقصود دی او الله تعالی غواړي چې سم مرتبه بلند شي ټول دنیا ته ستاسو لاسماني دین ورسیږي څومره خلک چې مسلمانۍ کې د اعزاز ته حاصل شي او د قیامت پورې حاصل شي دومره لوی مرتبه ندی تقاضا ده د جفالات د الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیره. تبه تابعداري نه کې د کافرانو د اسلام په مقابل کې څه فرمایشونه مستانه کوي ته به منینه پر اسلام باندې کلک استقامت کې د کافرانو یو ارمان به هم نه پوره کی. وجاهدهم او تب مقابله کې ردوی سره به په قرآن باندې جهادن کبیره مقابله لوی مقابله بکې
قرآن باندې مقابله دا ده چې د قرآني آیاتونه چې کوم د توحید دلایل دي، د اسلام د حقانیت دلایل کوم چې مخکې تیر شروع سره روان دي، دغه ټول تفسیري دلایل بر د خلکو په مقابل کې پیش کړي، په هر ځای کې پیش کړي، بهادرۍ سره پیش کړي، هیڅ قسم کمزوري پکې نه ثابتې. ځکه بدې کې کمزوري دعوت په لارې کمزوري کول، خلکو ته دین نه رسول د کافرانو خواهش او ارمان هم دی. نو چې بدې کې د کافرانو خواهش او ارمان د بیخي پوره نشي. د دې نه پته ولګېده چې د هر زمانه کې د دین ترجمانی کول او د اسلام خلاف چې څومره سازشونه او فتنې دي هغه بډاګه کول، خلک پې پویول، هغې مخنیوی کول، دا په هر زمانه کې عظیم جهاد کې شمار دی. اگر که دې کې بینت وي نشي، اگر که دې کې به اسلحه استعمال نشي، لیکن دا لوی جهاد دی، لوی مقابله ده. وهو الذي الله هغه ذات مرج البحرین چې روان کړي دو دریابونه، هذا عذب فرات وهذا ملح وجاج. دا د الله تعالی په وجود باندې، د الله تعالی په توحید باندې بل دلیل دی. او دغه مسله ثابتول چې الله تعالی د لوی قدرتونو مالک دی، په تاسو باندې ډېر احسانات شته دي، د هغې تقاضا دا ده چې په دین باندې عمل وکړئ، مخالفت مه کوئ. نو په هغې کې یوه دا ده چې د الله تعالی هغه ذات مرج البحرین چې روان کړي دو دریابونه، هذا عذب فرات، د یو دریاب پکې عذب خوږ دی، فرات تنده ماتونکی دی، وهذا ملح او دا بل دویم ملح تریو دی، اجاج تریخ دی. د دې مطلب دا ده چې یو دریاب کې غبرګې اوبه روانې دي، دغه غبرګو اوبو کې چې کم دي چې په ظاهر باندې یو شان اوبه معلومیږي، منځ کې دې کې یو پټه باریکه پرده ده، او په دغه پردې په وجه باندې دې کې یو سمندر کې دننه خوږې اوبه هم روانې، ترخې هم روانې دي، خوږې ځان له ترخې ځان له یو بل سره ګډې وډې کېږي نه. دغه پټه پرده په ښکاره سترګو باندې معلومیږي، نه ښکاري نه، خو چې د دې نه کله ته اوبه راواخلې ویسه کې ته اندازه لګي چې دا خوږې دي، دا ترخې دي، حالانکې سمندر به یې وي. ځینې علماو د دې باره کې د خاص دریابونو نومونه اخیستلي دي چې دې نه پلانکې دریاب مراد دی، لیکن تفسیر عثماني، تفسیر معرب القرآن او تفسیر بیان القرآن، احسن الکلام، د ټولو رای دا ده چې د دې خوږ دریاب نه هغه نهرونه او هغه دریابونه مراد دي چې کوم غټ سمندر ته وغورځولی شي او د خوږو اوبو وي، او د دې دویم دریاب نه د غټ سمندر مراد دی. دا واړه دریابونه چې کله غټ سمندر ته واچولی شي نو د ډېرو زګینو پورې چې ته کله اندازه لګې، نو دغه واړه نهرونه او دریابونه چې کله سمندر ته وغورځېږي، د دې اوبه خوږي، دغه خوږې اوبه په ځان اړخ باندې روانې، د ډېر ځای پورې روانې، د دې ترخې اوبو سره یو ځای کېږي نه. نو په دې وجه باندې یو دریاب به په سر اوبه به خوږي، کته به ترخي، یو اړخ به خوږي، بل اړخ به یې تریخي، او دغسې به ټول دریاب په دغه نقشه باندې ورانېږي، دغه نقشه به ورانېږي نه. اوس د الله تعالی دا لوی قدرت ته چې اوبه عام طور چې په لاره روانې خوځېږي راخوځېږي، توپان پرې راشي، ټولو سره دا ګډوډي کېږي، لیکن دا سمندرونه نه ګډوډ کېږي، بیا هم دغه شانت روانې. نو دا د الله تعالی په وحدانیت باندې، په احساناتو باندې، قدرتونو باندې یو زبردست دلیل شو. وجعل او دی الله تعالی ګرځولې دی بینهما د دې دواړو دریابونو په منځ کې برزخن یو پرده، وحجرا محجوره او یو بند جوړ شوی، یو بند پوخ، دا دواړه معنی دي. نو په ظاهر باندې هیڅ نه ښکارېږي، پټ پکې بند شته دی، یو پرده پکې شته دی چې د هغې په وجه باندې ګډې د خوږې اوبه ترخې اوبه ګډې وډې کېږي د یو بل سره نه. وهو الذي الله هغه ذات خلق چې پیدا کړی دی من الماء د اوبو نه بشرا انسان. دا هم عقلي دلیل دی د الله تعالی په وجود او د الله تعالی په صفات او احساناتو باندې. الله هغه ذات چې انسان د اوبو نه پیدا کړ، فجعله به وګرځاو د انسان نسبا نسبونه، یعنی عام ساده اوبه وي، دغه اوبو نه بیا الله تعالی انسان جوړ کړ، او دغه انسان نه وروسته بیا نسب شروع شو، خاندانی کم نسب چی، وسحرا او سخرګنیانی، دغه انسان بیا د نسب والا شو، خپل خاندان لري، وسحرا او د سخرګنۍ لري. نو په دې طریقه باندې نسب او سخرګنۍ سره انسان قوي کیږي، مضبوطیږي، د دې تعاون او حمایت نورم سیوا کیږي. نو دغه نسب او سخرګنۍ یو قسم له نعمت هم دی. په دې ځکه کې نسب یو وړاندې کړی دی، هر انسان نسب لري، او سخرګنۍ ځینې خلک لري او ځینې خلک نه لري، ځینې خلک مخکې وفات شي. نو به دا سخرګنۍ وروسته ذکر کړی دی. په دې کې یو باریک مضمون ته هم اشاره ده. اصل کې قرآن چې کوم بیان کړی دی، کوم انداز اختیار کړی دی، نو په دې زیات ضرورت او اهمیت بیا آخر زمانه کې را څرګندېږي. آخر زمانه کې فتنې سیوا کېږي،
فتنې چې کله سیوا چې د یوې فتنې مقابله به ته جدا جدا انداز باندې کول غواړي نو په آخر زمانه کې به د خلکو د اخلاق داسې ګډ وډ شي بیکاره وشي او د اخلاقو د بیکاره کېدو نه بعد به داسې وشي چې خلک به رشته داري خپلوالۍ نه پالي او کم خلک چې خپلوالۍ پالي نو صرف خرګانۍ به پالي او نسب به نه پالي د ورونو د مور پلار او د خاندان به پوره خیال نه ساتي حالانکه حقونه یو شان دي بلکې د نسب حقونه ډېر زیات دي د خرګانۍ د حقونو نه حقونه دواړه لري لیکن د نسب حقونه د سیوا دي کوم چې په حدیثو کې مکمل تفصیل موجود دی د هر یو جدا جدا حقونه بیا ذکر شوي دي په حدیثو کې نو آخر زمانه کې به دا مشکلات راولاړېږي نو د مشکلاتو د وجې نه مخکې خبرداری میلاو شو چې انسان دپاره الله تعالی نسب هم پیدا کړی دی او خرګانیان هم دي د دواړو به خیال ساتي یو پرېښودل او بل عملي کول د دینداري نه ده وکانه ربک او د رب ستا قدیرا قدرت والا دا ټول کارونه کولی چې د مور انسان پیدا کول هغې دپاره نسبونه پیدا کول خرګانیانو جوړول دومره احسانات ورباندې کول دا د الله تعالی د قدرت لاندې دي الله تعالی کولی شي ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم او دا خلق یعنی کافران بندگی کوي د الله تعالی نه بغیر د هغه چا چې نور ته پیدا رسولی شي او نور ته نقصان رسولی شي د عقلي دلایلو نه بعد د مشرکانو دپاره زجر ذکر کېږي رټل ذکر کېږي چې د الله تعالی دومره لوی احسانات او قدرتونو باوجود چې دوی په خپلو سترګو باندې ویني بیا هم دوی په شرک په عبادت کې اخته دي د الله نه بغیر د بل چا بندگی کوي باغی کې اخته دي او د داسې چا بندگی کوي چې هغه د هېڅ قدرت مالک نه دی هېڅ اختیارات ورسره نشته که بندگی نه کوي نقصان نشي درکولی که بندگی شروع کې پیدا نشي درکولی او په دغه څیزونو باندې خپل ژوند یې ضایع کړو خراب یې کړو وکان الکافر او دی کافر علی ربه ظهیره خپل رب ته شا کوونکي ظاهر شا راګرځول د ظاهر دوه معنی دي مشهوره معنی د شا راګرځول امداد کول او دریم نمبر معنی چې کومه ده چې کومه ډېره مشهوره نه ده هغه دا ده چې ظاهر په معنی د سپک سره هم راځي ذلیل سره هم راځي نو په دې صورتونو کې معنی داسې شوه چې وکان الکافر او دی کافر علی ربه ظهیره خپل رب ته شا کوونکی الله تعالی د دین پروا او غم یې په سر باندې نشته د دین هېڅ پروا نه کوي کم خلک چې دینداره دي اسلام او د دین دپاره خدمتونه کوي حزب الله ډلې دي د الله والا ډلې د هغې سره هېڅ مرسته به نه کوي د دغې په مقابل کې به د شرک کفر بدعات او ګمراهیانو دپاره به پوره تعاون کوي او کم چې ګمراه فرق دي ناجایز د اسلام په مقابل کې د هغې سره به امداد کوي نو دا ظاهرا مفهوم شو که ظاهرا په معنا د سپکوالي سره واخلي بیا به دا معنا شي چې کافر د الله تعالی په نظم باندې ذلیل او سپک دی دا معنا هم سمون خوري اولنۍ معنی ډېرې